الله تعالی په جنت کې یو محل تیار کړی ده. د یغ محل کښلوالی، د یغ محل حسن، د یغ د تزیین طریقه انداز دا ډېر عجیبه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي داسې محل ده چې که یو انسان په دا محل کې دننه ولاړ وي دته به بهار ته هر څه په نظر ورځي څلورو طرفو ته، او که چېرته دی بهار ته ولاړ وي دته به په محل کې دننه هر څه په نظر ورځي. دا د دې محل حسن یې بیان کړی ده، د دې محل تزیین یې بیان کړی ده، کښلوالی یې بیان کړی ده. دا محل به الله تعالی چاته ورکوي؟ زه روایت درته بیانوم. په دې کې تفصیل له څلور قسمه خلک دي چې هغوی ته به الله تعالی دا محل ورکوي. جامع ترمذي کې جلد نمبر 2 په دې کې دا روایت منقول ده. دا هغه کتاب ده چې الحمدلله سږ کال ماته د کتابو د درس توفیق ملاو شوی ده. حضرت علی کرم الله وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا روایت نقل کوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان فی الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. وایي په جنت کې یو داسې محل ده چې بهار ته کوم کسان ورته ولاړ وي هغه به محل کې دننه هر څه ویني، او که چېرته په محل کې دننه وي د بهار ته هر څه ویني. فقام اعرابي، یو اعرابي ورته ودرېده. فقال یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، لمن هي یا رسول الله، دغه محل، دغه بنګلا، دا کوټۍ دا به د چا وي؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل لمن اطاب الکلام، دا به د یغ انسان وي چې هغه کښلې خبره وکړي، بهترینه خبره وکړي، ښه خبره وکړي، د قرآن خبره وکړي، د حدیث خبره وکړي، د فقه خبره وکړي، عقیدې خبره وکړي، مسئلې خبره وکړي. وایي دا محل د یغ انسان دپاره ده چې هغه ښه خبره وکړي، بهترینه خبره وکړي. او دومه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي و اطعم الطعام، وایي دا محل د یغ انسان دپاره ده چې هغه مسکین ته د خوراکي انتظام وکړي، مسکین ته مړۍ ورکړي. او درم پیغمبر علیه السلام فرمایي و ادام الصیام، وایي چې همیشه روزې نیسي. همیشه روزې څه مطلب ده؟ دا انشاءالله زه په دې باندې مستقل یو کلیپ درته جوړوم چې کوم انسان د شوال 6 روزې او د رمضان مبارک 10 روزې ونیسي. دا مثال داسې ده لکه پوره کال چې د روزې نیولې وي. په یو روایت کې لکه ټوله زندګي چې دا انسان د روزې په حالت کې تېر کړی، نو هغه ځان ته تفصیل نه. نو درم هغه چې دا سړی همیشه روزه نیسي، الله تعالی دا محل یغ انسان ته ورکړی ده. او څلورم چې هغه دغه روایت مطابق زه تاسو ته بیانوم چې هغه د تهجد لمونځ ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي وصلی باللیل والناس نیام، او دا محل د یغ انسان دپاره ده چې هغه د شپې راپاسي او لمونځ وکړي په داسې حال کې چې خلک ودی. نو د تهجد وخت داسې ده چې په هغه وخت کې خلک ودی. نو دا څلور قسمه خلک دي. نو کوم انسان چې د تهجد لمونځ کوي الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې یو داسې محل ورکوي، داسې بنګله به ورکوي، داسې کوټۍ به ورکوي چې د حسن د وجې نه به دومره زبردسته حسینه وي چې د ننه څوک ولاړې بهار ته به هر شی ویني. که بهار ته ولاړې په دا کوټۍ کې به د ننه هر شی ویني، حسن د وجې نه. نو د تهجد د لمانځه ډېر زیات فضیلت ده، ډېر زیات اهمیت ده. الحمدلله مونږ مدرسه کې د تهجد د لمانځه ډېر زیاته پابندي ده. د مونږ د ژمي په موسم کې د مونږ یو سبق تهجد نه بعد وي. طالبان مونږ تهجد ته پاسو، هغه نه بعد بیا سبق شروع شي تر لمانځه پورې هغه سبق وي. او الحمدلله مونږ مدرسه کې تقریبا 1500 نه لږ بږ طالبان دي. نو تهجد د لمانځه اهتمام کوي. او دغه په لمانځو کې، په فرض لمانځو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث ته وایي افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، فرض لمانځو نه بعد په ټول نه بهترین لمونځ د تهجد لمونځ ده. نو که وړوکی ماشوم وي، که ځوان وي، که بوډا وي، نو هر سړي ته پکار د تهجد لمونځ کوي. ښځه یې په کور کې هغه د تهجد لمونځ کوي. نو د دې ډېر زیات اهمیت ته، ډېر زیات فضیلت